بسم الله الرحمن الرحیم. زه د گنج بازار صدر سرفراز خبرې کوم. زه خپل د پاکستانی عوام ته دا پیغام ورکول غواړم چې په دې 14 اگست باندې دا د جشن ازادۍ ورځ ده، دا د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. دې کې زمونږ فوج زمونږ عوام ډېرې قربانیانې ورکړي دي. خو څه وجې سره دا 14 اگست به مونږ ډېر پرجوش مناولو، خو څه ټایم کې دا دغه داسې شوي چې وروره حالات ډېر زیات خراب دي، ډېر زیات مهنګایي ده، خلک پریشانه دي، د بجلی بیلونه داخل کی، اوړه والي، د کور خرچې وکړي، کرایانې ورکړي. نو په دې وجه باندې هېڅ سم نه کېږي. زموږ دا دکان دی دې نه هېڅ خرید مرید نه کېږي. خو انشاءالله زه بیا هم دا وایم چې انشاءالله سبا زموږ 14 اگست دی او انشاءالله موږ ښه پرجوش ووځو او خپله جشن ازادي به مناوو انشاءالله. او دا دعا به ورته کوو چې زموږ پاکستان د الله تعالی د هر دشمن نه وساتي او د خوشحالو سره دې ډک کړي. پاکستان زنده باد. جی حالاتو باره کې خو ټول ښه خبر دي اور ټیک ته چې لکه حالات سخت دي، خو جشن ازادي او 23 مارچ او د زموږ چې کوم خپل مذهبي تهوارونه دي اخترې شوې، دې باندې خو هېڅ قسمه کمپرومایز نشته. دا خو که ډېر هم حالات خراب کړي، قرباني ده، هر سړی مناوي، هر سړی صورت ابراهیمي کیسه لي. دا هم زموږ اجتماعي او ذمهواري ده زموږ د ملک او د پاکستانیانو. او که موږ د خپل پاکستان قدر نه کوو نو بیا به خلک هم نه کوي. او باقي د ګرانۍ والا مسلې چې دی دا د حکومتونو سره تړلي، د هغې پالیسیانو سره کله ښه جوړې شي، انټرنیشنل مارکیټونو کې پرایسونه ښه شي، اپ شي ډاون شي، یو ویریبل شی دی. خو لکه ایز ا پاکستاني زموږ ملک دی او موږ ته پې فخر دی. دا که ګرمي وه که یخني وي، د دې چیز به موږ مطلب ښه هغه وذ ګریټ پامپ اینډ شو دوم دام سره به مناوو. او زموږ ماشومانو ته خو به سکولونو کې هم دا درس شي چې اول پاکستانیت دی. پاکستان ته هر یو هلک ګوره 20 لاک تنان لاړه. موږ پروګرام چې موږ هم لاړ شو، نوکریان شته نه، بي ایم یې کړی ده، هسې فضول ګرځم راګرځم، دیاړي مزدوري کوو. نو پکار ده چې د عوام ته د حکومت ته پکار ده کوم چې اوس نګران را روان دی که نه، دا نواز کاکړ چې د عوام له غونډه کې ریلیف ورکړي.